په دنیا کې ډېر قومونه دي، هر قوم په خپل نوم باندې یادېږي، په خپل نوم پیژندل کېږي. واحد سید دی قوم دی چې هر مملکت راغلی دی هغه دا کوشش کړی دی چې کم باطل مملکت راغلی دی د سیدانو د ختمېدو کوشش یې کړی دی. لیکن د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نسل دی دا الله نه ختموي، دا نسی ختمېدی، دا الله رب العزت جاری کړی دی او دا به جاری د قیامت پورې. هر قوم والا چې خپل قوم پیش کی هیڅوک دا نه ورته چې شجره پیش کړه، چې څوک ورته وایي چې زه سید یم، کم سید یې؟ فلانی سید یم. شجره در معلومه ده، نیکه در معلوم دی، وتا ته نیکه در معلوم دی، وتا ته ستا اور نیکه در معلوم دی، تر نیکه در معلوم دی؟ نه دی در معلوم. نو دا رقم وسیدانو ته هم نه دی معلوم. وسیدانو ته پلار، نیکه، اور نیکه دا درې چور معلوم سي، دا د فقه مسله ده، بس دا د نسل معلوم دی. نور بیا په دې کې شجره دې سته که نسته، د سید خصوصیات پتا کې ولې نسته. سید کله تور ولو، سید خو همیشه سپین وي، سید کله مالدار ولو، سید خو همیشه غریب وي. ښه دا ګر تقسیمات الله کړي دي، دا ګر تقسیمات د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي دي، که دا تی د ځانه جوړ کړي دي. نو ګوره د سید قدر که کوی سي وې که الله رب العزت به د قیامت په ورځ د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم به ستا شفاعت وکړي، د حوض کوثر څخه به جام درکړي. که نه سې کوې قدر یې نه سې کوئ، ناقدري یې مه کوه. که د ناقدري وکړه په والله بالله که د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د لاس جام وچښې، نه په والله که شفاعت درته نصیب کړي، نه په والله که وتا ته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د رحمت په نظر وګوري. دا خو عام ضابطه ده په دنیا کې. زما د لمسي سره څوک دا رقم وکړي زه هغه نه پرېږدم. نو چې ته د دو جهان د سردار د لمسي سره دا رقم چم وکړي هغه به تا معاف کړي. لہذا دا رقم کار نه دی کول پکار، او دا رقم کج نظري نه ده کول پکار. قدر یې وکړه، نه یې کوئ، ناقدري یې مه کوه. که د ناقدري وکړه د هغه سزاوې ډېرې سختې دي، لہذا د دا شي څخه بچاو.